مختصر خبرونه. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ویلی چې عمران خان بطور وزیر اعظم جمهوریت اقتصاد او ملک لپاره خطره ده. حکومت د قحطي مولا خانو خاتمه کې هم پاتې راغلی. بلاول وایي چې مقبوضه کشمیر کې د کورونا نه مخکې نه لاک ډاون نافذ دی. پیپلز پارټي د کشمیر مسلې لپاره همیشه د صف اول کردار ادا کړی. د بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس په جواب کې وفاقي وزیر مراد سعید ویلي دي چې پیپلز پارټي پاکستان ته لوی نقصان رسولی. بلاول دې زما په موجودګۍ کې ایوان ته راشي کنه پر چې چیئرمین د خپل پلار کرپشن بچ کولو کې بوخت دی. د کورونا مقابله کولو کې د صوبه سند کارکردګي د ټولو نه زیاته خرابه ده. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ویلي چې بلاول په سیاسي توګه د مایوسۍ ښکار شوی دی. په وزیر اعظم او دغه په خور الزامات لګولو سره بلاول ډېر زیات نیچ حرکت کړی. داسې خبرو کولو سره بلاول د خپل ځان پورې مذاق کړی. شبلی فراز وایي چې بلاول په قیادت کې د پیپلز پارټي غوندې لویه پارټي د لاړکانې پورې محدوده شوې ده. د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس د یوم شهدای کشمیر حوالې سره متفقه قرارداد منظور قرارداد کې مطالبه شوې چې کشمیریانو ته د اقوام متحده قراردادونو مطابق حق خود ارادیت ورکړی شي. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي عایشه غوث پاشا سوال پورته کړی چې حکومت ولې او په کومو شرطونو باندې افغان ټرانزیټ ټریډ لپاره واهګه بارډر کلو کړی چېرته د تجارت په بهانه باندې سمګلینګ یا ترهغري ونه کیږي. د چیئرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ اجلاس شوی. اپوزیشن سینیټرانو د NFC اوارډ کې د ترمیم متعلق تحریک مسترد کړي. اپوزیشن سینیټرانو واضح کړی ده چې دوی به چیرې هم په 13 ترمیم او NFC باندې سمجھوته ونه کړي. سینیټر مشتاق احمد د پیښور باچا خان ایرپورټ مزید فعال جوړولو او د پروازونو شمیره سیوا کولو متعلق قرارداد هم پیش کړی دی. جعلي بینک اکاؤنٹس نیب د کراچي کلفټن سیمه کې د آصف علي زرداری کور سیل کولو په هکله احتساب عدالت اسلام آباد کې جواب جمع کړی. ذرایع مطابق جمع کړی شوی جواب کې دریځ خپل کړی شوی دی چې زرداری د کلفټن کور د کرپشن په پیسو جوړ کړی. د کومې ادایګي چې د زرداری سټینوګرافر کړی ده. د سټینوګرافر مشتاق د اکاؤنټ نه د کور خریدارۍ لپاره 15 کروڑ روپو ټرانزیکشن شوی دی. نیب دا هم ویلي چې زرداری د کلفټن کور په اړه د سوالنامې جواب هم نه دی ورکړی. ارشد پپو قتل کیس د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کراچۍ کې عزیر بلوچ د خپل اعترافي بیان نه منکر شوی او ویلي دی چې زما اعترافي بیان نه دی ریکارډ کړی شوی. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج خپل ریمارکس کې ویلي چې په اعترافي بیان د عزیر بلوچ دستخط خو موجود دی. سبا به د کیس د ټرایل نه هم منکر شي. عدالت د بابا لاډ له پولیس مقابلې کې وژل کېدو رپورټ هم طلب کړی. عدالت د حبیب جان بلوچ په شمول د ګینګ وار ګڼ شمېر ملزمان اشتهاري ګرځولي او د کیس سماعت ملتوي کړی دی. پالس کوهستان کې په نالې کې کارکوونکي مزدورانو باندې ملبه راغلی چې پکې 15 پورې کسان د ملبې لاندې راغلي دي. سرچینې وایي چې تر دې دمه 4 مړي راوستل شوي. د باقي کسانو راوستلو لپاره ریسکیو آپریشن دوام لري. افغان ټرانزیټ ټریډ لپاره د پاکستان یو بل لوی اقدام. پاکستان د افغانستان برآمدات لړکې د واهګه بارډر خلاصولو فیصله کړې. افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازی محمد صادق ویلي دی چې دوه اړخیزه تجارت دوران به د کرونا SOPs مکمل خیال ساتل کیږي. ترجمان دفتر خارجه مطابق د افغان دولت په درخواست باندې پاکستان واهګه بارډر د 15 جولای نه پرانستو اعلان کړي او افغان ټرانزیټ ټریډ لړکې خپله واده پوره کړه. ملک کې د کورونا حملې جاری دي. کورونا د وجې تیر شوه روز دوران نور یو کم 80 کسانو ژوند بیللی چې ورسره د مرګونو مجموعي تعداد 15286 ته ورسېده. NCOC مطابق 43 غنټو دوران نور 2700 یو کم 80 کیسونه هم مخې ته راغلي او د مجموعي مریضانو شمیره 2,506,615 ته رسېدلې. خیبر پختونخوا کې کرونا وایرس له وجې نور 12 بیماران پاک رسېدلي. صوبه کې د مړو شمیره 1,099 ته رسېدلې ده. محکمه صحت خیبر پختونخوا مطابق صوبه کې د کرونا کیسونو مجموعي شمیره 13,488 ده.
تیر شوه روز دوران 300 کسان صحتیاب شوي چې ورسره د صحتیاب شوي کسانو شمیره 21,158 ته ورسېده. د لاین آف کنټرول په حالیه خلاف ورزۍ باندې سینیر بھارتي سفارتکار دفتر خارجه ته رابللی شوی. ترجمان دفتر خارجه وایي چې بھارت په LOC اشتعال انګیزي سیوا کولو سره د مقبوضه کشمیر صورتحال نه د نړۍ توجه نشي اړولی. ترڅنګ د خبرې غونډې په مهال کړي دي. د بلاول وینا وه چې د PTI هومره کرپټرین حکومت مې لا نه دی لیدلی. د عمران خان پلار د کرپشن په الزام کې د نوکرۍ نه ویستلی شوی و. خور یې د ګنډلو د مشینانو په ګټه باندې په نیویارک کې غټې غټې ودانۍ جوړې کړي. کپتان پخپله د ابراج ګروپ سهولتکار جوړ شوی. یو وزیر یې چې پخپله هم جعلي ډیګري لرله په قامي ایرلاین باندې د الزام له وجې د PIA لا بیړه چپه کړه. د وړو چینو او تیلو په سکینډلو کې عوام ته د اربونو روپو ټیکه ولګوله او د کرپشن باچا جهانګیر ترین یې بیا لندن ته ولېږو. په داسې حال کې د عمران خان وزیر اعظم پاتې کېدل د ملک جمهوریت معیشت او د خلکو د ژوند لپاره خطره ده. چې څه هم وي خو خلک به په سړکونو راوباسو، اسلام آباد ته به یې بوځو. بلاول مخکې ویلي چې که په ملک کې د انصاف تله یوه چلیږي نو زر تر زره دي د BRT تحقیقات وکړي شي، سپریم کورټ تی نوټس واخلي او د حکومت لخوا اخیستل شوی سټې آرډر دی ختم کړي چې دارنګې د پښتونخوا د خلکو په حق د اچولې شوي ډاکې پته ولګي. وایي چې په دې وبایي صورتحال کې په 2مه ورځ نیب د سین وزیر اعلی اسلام آباد ته راغواړي ولې په حکومت کې د ناستو خلکو په کرپشني سترګې پټې کړي. بلاول زیاته کړي چې موږ ته پته ده چې د پیښور BRT منصوبې ټیکدار د علیزیدي فرنټ مین دی، ځکه یې موږ د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کوو. بلاول دا هم ویلي چې عمران خان یوازینی سیاستدان دی څوک چې د کشمیر په مسله هم اتفاق پیدا کولو کې پاتې راغلی. د خارجه پالیسۍ سره سره یې کشمیر کاس ته هم نقصان رسولی. د الیکشن په وخت کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د الیکشن ګټلو خواهش کړی او په الیکشن کمپاین کې ورسره مرسته کړې وه. نو بل طرف ته د پیپلز پارټۍ موقف دی چې د کشمیر په معامله ډیر واضح دی. پیپلز پارټۍ په هر فورم د کشمیریانو اواز پورته کړی، هغه که بېنظیر بټو وه یا ذوالفقار علي بټو و. نن هم په متحده اقامونو کې د بټو صاحب د تقریر ذکر کیږي. د کرونا وبا په حواله د بلاول بټو زرداري وینا وه چې په دې وبایي صورتحال کې هم وفاق د صوبو سره زیاتې وکړو. صوبه سین له 213 ارب روپۍ ورنکړې او پنجاب له څه د پاسه 400 ارب روپۍ ورکړې. حالانکې په سند کې د کرونا کیسونه هم زیات راتلل، خو د دې باوجود نن په سند کې تر ټولو زیات ټیسټونه کیږي، زیات ICUs او بیډونه لرو. وفاق خو ټیسټونه کم کړل چې ګراف ښکته راولي. ولې؟ په اصل کې دا ځان له دوکه ورکول او د خپلو خلکو د ژوند سره لوبې کول دي. د بجټ په حواله د چیرمن پیپلز پارټي بلاول بټو زرداري وینا وه چې د تحریک انصاف د نااهله حکومت په وفاقي بجټ کې د فرنټ لاین فورس یعنی د صحت سره تړلې ملازمینو او زمیندارو لپاره هیڅ نشته. نو بل طرف ته سین حکومت په نش نیمګړي وسایلو کې عوامي بجټ وړاندې کړو. سین حکومت پلان لري چې د صحت محکمې مطلوبه سهولتونه ورکړو. د کرونا له وجې په حق رسېدلي خلکو د کورنیو سره د ګرانټ د لارې مالی مرسته وکړو او بله دا چې زمیندارو له هم په تخم او سره باندې سبسیډي ورکړو. بلاول وایي چې موږ پوهیږو په موجوده حالاتو کې بېروزګاري تر اسمانه رسیږي، نو ځکه غواړو چې په څه نه څه شکل کې د بېروزګاره خلکو امداد وکړو. سین حکومت په بجټ کې د وړو کاروباریانو لپاره هم د قرضو ورکولو بندوبست کړی. د خبرونو سلسله به چیلنج قبول کړی و، اوس یې هم قبولو. مراد سعید دا هم ویلي دی چې د بلاول د کور خرچه هم جعلي اکاونټس په ذریعه چلیږي. بلخوا د بلاول په پریس کانفرنس د وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ویډیو بیان هم مخې ته راغلی دی. شبلی فراز وایي چې بلاول په خپل پریس کانفرنس کې ډیره پاتې خبره کړې ده. د بلاول هیڅ سیاسي ایجنډا نشته، ځکه داسې خبرې کوي. شبلی فراز دا هم ویلي دی چې بلاول یوازینی تن دی چې په عمران خان کرپشن الزام لګولی دی. پارلیمنٹ میں تو آپ نہ سوال سن سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے، اور جو حکومتی کارکردگی بتائی جاتی ہے آپ کو وہ سننے کی ہمت ہوتی ہے. تو میں قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے، مروسی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے.
تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں. آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا اور لوگوں کو سر محل $65 ملین ان کی حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے، وہ ہار کی چوریاں، سندھ کی ترقی کا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا، وہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ روپیہ 7 سالوں میں ان کو ملا، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ لاڑکانہ کے اندر، تھر کے اندر جو بھوک سے افلاس سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، وہ کہ ان کی ترقی کا، ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک JIT ہے جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. ان کے ابو کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں. فرزند زرداری خود جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، یہاں تک کہ فرزند زرداری اور ایان علی کے ٹکٹ کے پیسے بھی ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک انتہائی گری ہوئی لینگویج استعمال کی ہے، بہت جو ان کی جو زبان تھی، جو باتیں انہوں نے کی، خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں اور ان کی ہمشیرہ کے بارے میں. ان کی ہمشیرہ کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بارے میں بات کرنا ویسی خواتین کے بارے میں ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ ایک بہت نیچ حرکت ہے، اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں. وہ آخری بندہ ہیں جو کہ کسی خان صاحب پہ کرپشن کا الزام لگائیں، جبکہ ان کو اپنا معلوم نہیں ہے. ان کی اپنے خان صاحب کو تو کسی نے مسٹر 10% نہیں کہا. خان صاحب کو تو کبھی کسی نے کرپشن کے بارے میں ان کے کسی نے ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ان کی سسٹر کے بارے میں. تو ہم اس کو بڑا سیریسلی کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، یا تو سو کے اٹھے تھے اور یا ان کو بالکل زمینی حقائق کا کوئی پتہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیاسی فرسٹریشن کا شکار ہیں. ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں. سینٹ ونڈا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی و مشرے کی شویج ونڈا کے NFC اوارڈ باندے آئینی ترامیم بل پیش کولو تحریک مسترد کڑے شوے دے اپوزیشن گندونو پر شمول BNP مینگل ہم مخالفت کڑے ونڈا کے NFC اوارڈ سرا اتلسم ترمیم باندے گرم بحث شوے اپوزیشن پر حکومت باندے سخت تنقید کڑے. سینٹ ونڈا کے آئینی ترامیم بل سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف پیش کولو تحریک اپوزیشن گندونو مسترد کڑے دے اور بل پیش کولو اجازت ورتا ورنہ کڑے شو. دا بل مخالفت کی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، BNP مینگل، PK میپ اور نیشنل پارٹی سخت مخالفت اکڑو اور بل پہک کے حکمران جماعت سرا اتحادیانوں کے MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہوا. ایوان کے NFC اوارڈ اور اتلسم ترامیم باندی گرم بحث شوے اپوزیشن گندونو پر حکومت باندی سخت ٹگون کڑی اور ویلی چی اتلسم ترمیم خاتمہ ولو کوشش حکومت ولی کوی. سینیٹر ولید اقبال پر بیان باندی چی صدارتی نظام بہتر دے اپوزیشن گندونو سخت احتجاج اکڑو اور بابر اوان پر وضاحت باندی اپوزیشن احتجاج ختم کرو. سینٹ ونڈا کی اپوزیشن گندونو ویل چی NFC اوارڈ کی صبح حق تلفی نہ دا پکار اور اتلسم ترمیم با بیو صورت کے ہم نشی ختم ولے اور دا حکومت ٹول کوششوں با ناکام کولے شی. بلخواہ حکومتی غڑو ہم پا اپوزیشن باندے سخت ٹکون کڑی دی او ویلی دی چی اولس لپارا چکم کی خب بہتری وی منگ بحاق کو. چیئرمین سینٹ بل متعلق قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نہ اجازت وقت نہ کڑی چی آئینی ترمیمی بل قائمہ کمیٹی پر زی ہول ایوان کمیٹی تا ولی گلے شی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لپارہ دا پاکستان یو بل وے اقدام. پاکستان دا افغانستان برآمدات لڑکے واگا بارڈر خلاصولو فیصلہ کڑے دا. افغانستان